السلام علیکم ساده یاران دوستانو ښه یاستئ جوړ یاستئ په خیر یاستئ طبیعتونه ښه دي زه مستر خان او د ما یوټیوب چینل نوم دنیا کې سیر نن راغلی یم بیټ ته دا ضلع کوټاده او بازار سناوه سناوي چې کته یو بیټ ده ایسن والا دا دریابو علاقه ده نو ماشاءالله علیم کار روان کړی ده مشینونه لګیا ده ټرالي بارئ او مثال سلاش ډیر د ټرالي کمی خشیزي نو بیا هم الحمدلله کار سوکه روان کړی ده نو ټرالي تقریبا یو دوم چکر خامخا لږ خش سي هغه ماشین د ټرالي باره دا وسایل یې کړي خالي کړي دي دغه مخامخ نو دلته دوه جا فرق دی یو ځای خو د چیرې سي باره هغه هم سلش ده لنده خاوره ده او بیا چې کوم ځای خالي کوي مثال دلته دا جانب یې خالي کوي دغه ځای لنده ده خاورم بارایم لنده ده چیز خالی کیږي هغه هم لوند ځای ده نو د غله اخبار لږ پریشاني او ټینشن پیدا کیږي سره برحال کار ماشاءالله ډېر ښه روان کړی ده سوکه روان کړی ده طبیعت بای چلو خامخا دغه کې راځي کله ور سړی دغه ځای کې مثال کار کې لږ پریشاني پیدا کیږي او ټرالي خشیږي نو هغه کار چې موږ کوی هغه پورې خواوینې سږه سیمه اچول دغه بالکل زبردست کار اوس ټرالي بالکل خښېدلې یم نو کوم چې خاورم وچه وه او پټی هم وچ ویه نو د هغه لپاره ډېر ښه کار وسویه او دلته انشاءالله 200 چکره دي ګورئ انشاءالله اسټیمیټ لګولی ده چې تر سلو بسیره چکر خالي کو نو اتې به خیر بیا مشید ګنټو به یې ولګوو سره دغه مخامخ ټکټره روان ده ټرالۍ نو دلته به انشاءالله خالي کو دا پټی لږ وچ ده دا غنم رادور دا پټی لږ وچ ده اتې به یې خالي کو دا بیټ علاقه ده دریاب علاقه ده دا انډکس ریور دریا سیند علاقه ده ډورې کته تقریبا د 2 کیلومتره کته دریاب ده نو دغه لپاره علي بیا ټول سیم ده بیا کوم د زمینداران خلک چې دي علي بیا دغه ټپ راواخلي علي ځکه اسکه هغه راواخلي نور په ټول کې خالي کې اتې دا ځکه بې جوړه ګنۍ ډېر ده او دغه لپاره ګنۍ فصل هم سم نه کېږي ولې سیم ده نو دا ټرالي روانه ده ټرالي خالي کېږي دا کوم ځای چې موږ لګیا یې دا دریابو علاقه ده دریای سیند ده او دغه مثال بیټ ایسن والا سناوي بازار کته بیټ ایسن والا ده بنگله نور والا باید دا ځای مشهور ده دا ډېر تاریخي بنگله ده تقریبا 300 کاله 400 کال دغه بنگلې تاریخ ده نو دغه مخامخ ماشین لګیا د ټرالي بارئ لږ سلش ده ټرالي کمی خشیزي نو بیا هم الحمدلله کار مسوکه روان کړی د خپل طبیعت بای نو اتې مال چلو دا کنکلی ویلوګ جوړ کوم له یاران دوستانو سره دغه ویلوګ شیر کومه دا مخامخ ټکر روان ده بازار ته نه دا ټیم 9 بجې دي نو قدر ته هم ګرمي مسله کمه شروع شوه دغه د خانزر ټکر روان کړی دا پورې خوا ماشین ده اسماعیل ټکر ورسېد وایي هر یو چکر کم خشیزي برحال ډریوران تکړه دي ماشاءالله کار روان کړی ده نو هغه د خانزر روان ده نو دغه مخامخ اسماعیل ټرالي خالي کړ خانزر ټرالي خالي کوي دا بیټ ایسن والا ده نور والا بنگله باید دا ځای مشهور ده دا دریابي علاقه ده دا یو تل ده جټانیای دریا ده تل ده نو دا ټول سیمې ځکه دي یعنې په 300 باید دا چکر باندې ولی ده او دا ما کوم چې ما یاران دوستان دي هغو ته ریکویسټ کوم یو ته اپیل کوم د ما دا چینل هم سره سبسکرایب کړئ او د ما فیسبوک پیج سره فالو کړئ او ویډیو مخکې سره شیر کړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ د ټرالیو کار مو ختم کوی ټرالي کمی خښېدلې اوس ماته ماشین په ګنټو به چالو کوی نو 200 چکرو یې ټیم راکړی چې 200 چکره به تاسې ماته راخالي کوئ 200 چکرو یې ما سره اسټیمیټ کړی وی راسره نو هغه یو سل 10 چکره ولیدل اوس اتې مخته ټرالي خښېدلې او نو هغه دی مغربی سړی وایي اتې ماله وسې که یاره روانه سه دا نور په ګنټو به یې وچلوو کار سره ګنټې وچلېدلې نو ټرالي کار ختم کوی دا ماشین ګور اوس په ګنټو به یې لګیا ده هغه د اسماعیل روان ده ډیرې ته نو تقریبا 6 بجې پوره دی نن ماشاءالله 15مه روزه ده نو اوس په خیر 10 منټه بعد باید دا ماشین هم ودروو
بیا به خیر ته روزه به ماته کو بیا به انشاءالله که خیر دا کوم چې نور بقایه ګنټو کاري هغه به ګیس کو نو دا غریبۍ والله ډېره مشکل سړی ده نو اتې ما یاره چا له مجبوري چې فایده وټاوه کوي نو هغه بیا خوند نه کړي سره نو مسکین سړی وایه یو سلس چکره مې ټرالي واچولې دا ګوره په دغه پټي کې دا یو سلس چکره ټول واچولې نو اتې هغه کوم چې لرې ورې ټرالي خښېدلې نو ورې جای سې وایي بیا ولس خان زیرې په وجې بلېډ راکښومه بیا له ما لخوا بیا هم تاوان ده ټکر مې نشته بیا بلېډ به مې بل چای بیا هغه هم ګنټو باندې ولیږي نو مال یاره سیه که چا مجبوري فایده وټاوه کوي ناجایزه فایده کوي ناجایزه عقیده خوند نه کوي نو اتې بېرته پرېښول ماله صحیح دغه اصل چکره صحیح دی نور به خیر راځه نو घंटे का दो दवा से मशीन घंटों पे लगा था दगा अली वाला था अली की हाल है तबीयत से ठीक है और खैर ठीक ठाक है नवी ताज़ी सुना बस मैं क्या छुड़ावना है नवी है सुना चल दे पे हो बस अच्छा रवान में डेरी रवान तकरीबन दिया रोज़मात टीम दा यो शल 20 मिनट पाते दि आज खैर अजनो دا ته ګوره دا مخامخ سترګه ولاړه ده تقریبا 6 بجې فرس وې علي روزه متیږي 6 بجې 30 منټه وایي نیمه ګنټه لا پاته ده دا ته ګوره دوره ډب ده د ښکاره کم علي سیم د ښکاره کم بیا به دا سیم نه ده علي اوبو ته ګورې دا ته ګورې یو پاکټ یې خاوره اخیستې ده تاسې ته ګورې دوره اوبه جوړې شوې دا اوبه ته ګوره دی اوبه راوځي ته ګوره کیمره را زوم کړم هلته ته ګوره دوه اوبه راوتلې دا نو ډېر بد سیم وایي هغه دې موږ تقریبا کار مو کوي یو سلس چکر هم تېر وباسل نو دا کوم چې بقایه کار د خیر دا په ګنټو باندې کړی نه دلته بند واچې بیا دا بند واخلو یو ورته چې دا مثال ډبل شوټ باندې دغه کار کو بس دا بند خیر د ګز یو ورته اچوو اته بیا تقریبا کار صحیح سي نو علي اوبو ته ګوره دوره سیم یو پاکټ یې اخیستی ده دوره ډېر بد شوی ته ګوره دغه ماشین ماشاءالله لګیا ده دغه ماشین لګیا ده علي اوبو ته خو ګورئ نو اتې که خیر راځه نو ما ته به اجازت راکړي ولې یو خو ټیم ډېر وته وایه د روزمات ټیم ده بیا ډېر بد هم ستړی سومه نن دې 12 او 2 بجې خواته ډېر بده ګرمي وه اتې موږ ته اجازت راکړي انشاءالله بیا سره ملاوه کېږي په نوي ویلوګ سره خدای په امان